السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به عزتمنو. د علي شمول سره په جیره کې کم کارونه وشول چې هغه دومره مجبور شوه چې بورکا یې واچوي. مینوال ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې راکړم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو کو چینل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې وسه د ټاله نشان ووهئ چې هر یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. مینوالو ته ورته علي شه 007 مور سوننشا پولیسو یعنی بوتلی و. مینوالو د سوشل میډیا باندې دا خبر روانو چې د علي شه 007 مور سوننشا پولیسو بوتلی و او په جیل کې وسایل داسې کارونه شوي چې دا مجبور شوه چې بورکې ته یې محتاج کړه او بورکا اچي. عزتمنو سوننشا به ځان ته د سوشل میډیا سټار ویل چې زه یو کینګ یم، ما سره په سوشل میډیا باندې څوک نشي چلی. خو مینوالو چې په سوشل میډیا باندې چې دا کم خبرات روان ده چې یعنی علي شه 007 مور پولیسو نیولې وه، مینوالو په دې خبره کې څه رښتیا نشته، دا ټول دروغ دي او نه ورسره په جیل کې داسې څه غلط کار شوی دی او نه یې بورکا اچولې ده. نه خو عزتمنو چې دا اصل کې نه ده، جیل ته تللې نه ده. خو چې دا جیل ته تللې وی نو بیا به هر سړی یقین ساتلی چې دا جیل کې ده. ځکه عزتمنو هغې په خپله باندې واضحه کړې چې دا ما پسې چا علي ګل هغوی هر سړی خپل دښمني یعنې پیژني. هغې دغه ملک ډوبۍ پسې خبرې کولې، ویل چې دا ټول د هغه دا ټول کار د هغه و، هغه موږ پسې پولیس هم راوستي، د کور مالک یې موږ پسې راوستی، خو دا ټول هر څه کې ناکامه شول. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.